डियर पेरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नन तासु सरा द प्ले ग्रुप ज़मूं چې کوم ابتدایي او د ټولو نه اهم کلاس دی د هغې په حواله سره یو څو خبرې شیر کول غواړو. پلی ګروپ کلاس دا زموږ ابتدایي بنیادي او ډیر مشکل کلاس وي، ځکه چې په دې کې کم ماشوم راځي د هغې منټیلیټي، د هغې فیلینګ، د هغې سایکي دا ډیر ډیفرنټ وي او هغه پیژندل او په هغې باندې ځان رسول دا د یو سایکالوجسټ، د یو ماهر نفسیات د هغه کار دی. تر کم حده پورې چې زموږ خاص قسم اکټیویټیز دی موږ کوشش کوو چې په هغې باندې ماشوم د هغه سټډي وشي او هغه په دې انوایرمنټ کې ایډجسټ شي. د پلی ګروپ کلاس ماشوم زموږ چې کوم ایج دی 3 to 4 یعنی 3 کالو نه والے 4 کالو پورې زموږ ماشوم په دې کلاس کې موږ ایډمیټ کوو. بعضې ماشومان داسې وي چې ایج وایز هغه میچیور وي، یعنی د هغې ایج سیوا وي، خو د پراپر ماحول کې د نه پاتې کېدو په وجه د هغې هغه لرننګ دومره برایټ نه وي، د هغې چې کوم لرننګ کیپیسټي وي هغه کم وي. نو اگر چې هلته کې د هغې ایج سیوا وي، لکه د هغې د 4 ایئرز نه سیوا ایج وي، عمر د هغې سیوا وي، خو بیا هم هغه ماحول د هغې چې کوم د کور و هغې کې د ماشوم دومره لرننګ نه شوي، په دې وجه هغه موږ بیا دې پلی ګروپ کې ایډمیټ کوو. بعضې ماشومان داسې وي چې هغه د ویل لرن سوسایټي سره تعلق ساتي، د هغې پیرنټس په خپله ایجوکیټډ وي، خپل ماشومان له ټایمنګز ورکوي، نو ایون هغې کو په 3 ایئرس کې راشي نو د هغې هینډل کول اسان وي، ځکه چې کور کې هغې ته هغه قسم اکټیویټیز، هغه قسمه ماحول د مخکې نه پرووایډ کړي شوي وي. د دې وجې زموږ ته چې ماشوم راشي نو فرسټ آف آل لومبۍ هډلز دا وي چې ماشوم په دې نوې ماحول کې، په دې نوې انوایرمنټ کې د هغه ایډجسټ کېدل، د هغه ایډجسټمنټ دا ډېر ګران وي. زیاتر جاړي، ټول ورځ کور پسې جاړي، مور پسې جاړي، مختلف قسمه هغه زموږ په پلی ګروپ کلاس کې زموږ چې کوم پریکټیکل مونږ اینو او کېږي د ټول نه مخکې خو دا ماشوم دلته ایډجسټ کول وي. بیا د هغې نه علاوه کلاس انوایرمنټ ځان له یو ډفرنټ ماحول وي، هلته کې سټوډنټس وي، ټیچرز وي، نو دا ماشوم د سټوډنټ سره هغه فیملیئر کول وي. د بعضې ماشوم سایکي دا وي چې هغه زیات خلک زیاتو فرینډ سره نه ایډجسټ کېږي، د بل سره نه لګي، یا د کور داسې قسمه ماحول وي چې هغه ځان له پاتې شوی وي، نو هغه لږ بیا هډل زیات وي. نو دویم سټپ زموږ دا وي چې دا ماشوم کلاس کې د نورو ماشومانو سره فیملیئر شي، د هغې سره شیرینګ کول شروع کړي، د هغې سره فرینډشپ شروع کړي، د هغې سره گیمز او اکټیویټیز په هغې کې ځان انوالو کړي. دریم او د ټول نه هم چې کوم دی هغه ټیچر دی. د دې ټیچر د ماشوم دواړو په منځ کې انټریکشن، د هغې یو بل سره هغه تعلق دا اهم څیز دی. زموږ ټیچرز باندې فوکس وي چې په هر طریقې د ماشوم په هر لیول سټډي وکړي، د هغې منټیلیټي، د هغې سایکي، د هغې سوشل ډیولپمنټ، د هغې فزیکل ډیولپمنټ، دا ټول ایریاز هغه په هغې باندې فوکس ساتي او بیا د هغې نه بعد د ماشوم په هغه طریقه باندې د هغې لرننګ پروسس جاري. د دې وجې زموږ په سکول کې 10 to 15 ډیز دا زموږ عام اکټیویټیز وي، لوبې وي، سرګرمیانې وي، کلاس کې شیرینګ وي، نور مختلف قسمه اکټیویټیز وي، خو بک او بک کې دننه کار دا لا موږ 10-15 دن کې نه ټچ کوو. هر یو ماشوم تقریبا په نوې ماحول کې 3 to 4 ایئرس ماشوم خبره کوم، په نوې ماحول کې د ایډجسټ کېدو لپاره د هغه دپاره تقریبا 1 هفتې نه والې 2 هفتو پورې ټایم دا لګي. د بعضې ماشوم تاسو ما ووی هغه چې د ښه سوسایټي سره تعلق ساتي هغه زر ایډجسټ کېږي، خو بعضې ماشوم وي چې هغه رورل ایریا سره تعلق ساتي، بیا
هغه ماشوم دلته کې ایڈجسټ کېدل لږ مشکل وي او هغه ټایم زیات اخلي. په ایوریج تقریبا 10 to 15 ډیز وي چې په دې کې ماشوم په یو نوې ماحول کې هغه ایڈجسټ شي. هغې نه بعد بیا موږ بک طرف ته راشو. زموږ د بک میتھډ او ټیکنیکس هغه هم ډفرنٹ دی. دلته کې ABC یا مثال کے طور پر لکھائی دا موږ نه کوو. فرسٹ آف آل موږ د ماشوم په فاین موټر سکلز باندې کار کوو چې د ماشوم فاین موټر سکلز ډیولپ شي. بیا ورسره هغه ګراس موټر سکلز دی. ګراس موټر سکلز د هغه باډي ده چې د هغه په باډي کې چې کوم مومنټ دی سټرچنس دی چې دا راشي. د هغه مسلز چې کوم دي چې هغه سټرانګ شي. او فاین موټر سکلز هغه کې چې کوم دی نو رائټینګ دی، پاغه کې کلرینګ دی، پاغه کې کټینګ دی، پاغه کې پیسټینګ دی. دا قسم اکټیویټي دا فاین موټر سکل ډیولپ کړو لپاره. فاین موټر سکلز د دې سره تعلق ساتي او دا فاین موټر سکلز ډایرکټ د نیورون سره تعلق ساتي. د دې په وجه ماشوم داغه انټیلیجنس هغه زیات تیزیږي او هغه زیات سټرانګ وي. نو لہذا زما د خبرې مطلب دا دی چې دې وخت کې ماشومان تاسو سره په کور کې دي د هغې یو ډومبې کوشش دا وکړئ چې په کور کې څومره خلک دي د هغې سره انټروډیوس کړئ، د هغې سره د هغې انټروډکشن وکړئ چې دوی هغه وپېژني چې دا زما رور دی، دا زما خور دا کزن دی، دا زما انکل دی. دغه مختلف قسمه ریلیشنشپ چې کومې رشتې دي چې دی هغه وپېژني. دویم چې دی سراونډینګ کې چې کم د دنه ګیر چاپیر کم سیزونه دي هغه سیزونه چې کم سره د تعلق سات راځي او د روزانه ډیلی بیس باندې هغه اینی چې هغه دی وپېژني چې د هغې نومونه د هغې پہچان درته وشي، د هغې استعمال دا درته وشي. نو لہذا دریم د هغې نه بعد بیا لږ د هغه دایره وسیع کړئ چې هغه ګاونډیان وپېژني، هغه کلي وپېژني، هغه چاپېرچول وپېژني، هغه د خاص ځایونه په کلي کې چې مثال کم ځای دکان دی، کم ځای جماعت دی، کم ځای بل داسې یو خاص ځای وي چې د هغې پہچان هغه ته وشي چې د ده رو دا ذهن استعمال لا شروع شي چې هغه تھنکینګ شروع کړي. او ورسره دریم هغه ته د تصویرونو په ذریعه باندې، د شکلونو په ذریعه باندې، د ریل ابجیکټ په ذریعه باندې مختلف آیټمز هغه شو کول او د هغې تپوس کول چې بیټا داسې دي. لکه لیټ سپوز تاسو ته دا وښیه چې بیټا داسې دي چې هغه دا وپېژني. نو لاول چې هغه په خپله ژبه کې مورنۍ ژبه کې د دې پہچان وکړی شي، ړومبې داسې دی چې لاول هغه پہچان وکړي چې دا موبایل دی، فلیش کارت په ترو باندې عام دی، صحیح شو، دا بال دی. بیا د هغې سره هغې ته بیا د هغې وکیبلري او ذخیره الفاظ ورکول دي. ځان سره خپل ماشوم کېنوه، تپوسونه ته شروع کړه چې بچه دا څه دي، هغه څه دي، دغه څوک دی، د ده څه نوم دی، ستا څه نوم دی، خپل ځان وپېژني، د خپل وجود اعضا وپېژني، دا سترګه ده، دا لاس دی، دا پوزه ده، صحیح شو. هره خبره دا د ماشوم لپاره لرنینګ دی. نو په دې طریقه رو د هغه وکیبلري، د هغه سوچ، د هغه ذهن، د هغه تھنکینګ پاور دا چې کوم دی نو ډیولپ کې او په دې طریقې سره انشاءالله هغه ځان سره انوالو کې. د دې نه بعد انشاءالله نیکسټ سټیپ چې بیا راځي زموږ ویډیوز به تاسو سره کېږي. زموږ دې وخت کې 15 سیزونه په فوکس کې، دا 2 سیزونه زموږ لږ لایټ شروع کېږي خو 3 سیزونه بیا موږ سټارټ واخلو. هغې کې یو انګلیش، اردو، میتھس. نو انګلیش زموږ د انګلیش کتاب مطلب نه دی، موږ ماشوم ته انګلیش لینګویج ښیو چې دی د ماشوم د انګلیش په ژبه باندې د هغه خپله ژبه راوړي. نو په هغې کې وړې جملې هغه ته موږ وایو، هغه به تاسو سره ویډیوز کې بیا موږ شیر کوو. د هغې دپاره 2 سیزونه خاص کر موږ استعمالوو، که هغه د اردو لینګویج ده، که هغه د پښتو ده، که هغه د انګلیش ده. پښتو چونکې مورنۍ ژبه ده، دته چې کم ژبه ښیې نوې ژبه، نو مورنۍ ژبه او هغه ژبه لکه تاسو راته انګلیش ښیې نو پښتو او ورسره انګلیش، اردو په منځ کې نه راولئ. که تاسو ته اردو ښیې نو اردو او پلس پښتو، منځ کې بیا انګلیش نه راځي. نو د لینګویج بیسک سکلز دي listening, speaking, reading, writing.
نو دا دوه ډومبي چې کوم دي لسننګ او سپیکینګ دا ځان له سکلز دي او ریډینګ رایټینګ دا ځان له سکلز دي چې تاسو تر څو پورې لسننګ نه کړي او ریدل نه تاسو سپیکینګ نشئ کولی نو ماشوم ته به مونږه چې کومه ژبه ښیو ډومبې به هغه ته اورو چې دی یې واوري نو تاسو به هغه ته وړې وړې جملې استعمالوئ وړې وړې خبرې به ورسره په هغې کې کوئ کارټون ټایپ او دویم لینګویج په دوو څیزونو ډېر زر زده کېږي یو په کهانیانو کیسو سره دویم په نظمونو او په رایمز سره نو مونږ د انګلیش دپاره به د انګلیش رایمز لکه ټوینکل ټوینکل لیټل سټارز تاسو ته ما در لیږلی او په سلو موشن کې چې ماشومان یې ښه کلیر واوري دغه نه علاوه د اردو لپاره مختلف قسم څنګه چې موټر کار اب بولا یا موټر کار نو دا ماشومانو ته دا اورولو سره د هغې هغه لینګویج ډیولپ کېږي نو ابتدا کې به زموږ زیاتتر فوکس په لینګویج وي او د لینګویج لپاره موږ تاسو ته مختلف قسمه نظمونه درلیږو مختلف قسمه رایمز به درلیږو او ورسره هغه کهانۍ هغه کیسې چې په هغې کې کردارونه موجود وي چې ماشوم یې په اسانه انډرسټینډ کولی شي نو انشاءالله د پلی ګروپ حوالې سره د یو څو انفارمیشنز چې دا مې تاسو سره شیر کړم ځکه چې ماشوم تاسو سره په کور کې دی او تاسو به هغه طریقې کار اپناوئ کوم چې زموږ دی نو د دې وجې ماشوم به الله هغې د هغه لرننګ د هغه کیپیسټي د هغه تھنکینګ دا به الله هغې برایټ کېږي او ډیولپ کېږي چې د ماشوم په دې طریقې سره د هغه لرننګ جاري وساتلی شي او هغه سره کور کې دغه قسمه سرګرمیانې دغه قسمه اکټیویټیز په هغې باندې کار وکړی شي کوم سکلز په دې کار شروع کې انشاءالله امید دی د دې سره موږ به تاسو سره اپډیټ یو موږ به تاسو ټایم ټو ټایم چې کوم دی هغه انفارمیشن درکو تاسو ته به نوې نوې معلومات درکو نوې نوې ټیکنیکس به درته ښیو هم په هغه ټیکنیکس په هغه طریقه باندې به تاسو خپل بچو سره د هغې لرننګ پروسس هغه جاري ساتئ او انشاءالله امید دی چې کله دا ماشومان د چوټیانو نه بعد سکول ته راشي د دې لرننګ به زیات سټرانګ وي په دې سره ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان